عباس چې دی هغه زمري ته ویل کیږي، عباس دلاور ته ویل کیږي، عباس چې دی هغه دلیر ته ویل کیږي، عباس چې دی هغه د محمد رسول الله د اکا نوم دی. پرون چا یو میسج راته وکړی چې مولوي صاحب زموږ په کور کې یو بچی پیدا سوی دی، نو 3-4 ورځې مخکې 3-4 میاشتې مخکې بیا موږ د عباس نوم ورباندې کښېښوی. بیا بعضو ښځو ویلې که بعضو خلکو ویلې چې د عباس نوم چې دی دا همیشه ناجوړه یې، نو لهذا دا نوم جنې واړوه. دغه ملګري راته ویلې چې زما ادې ویل د مولوي صاحب څه پوښتنه وکړه، که چیرې خبره دغسې وه بیا به موږ دا نوم واړوو، او که داسې نه وه نو به د هغه نوم زموږ دپاره برکتمن یې. ما ورته تاسو څه ووایاست یاره؟ عباس خپله معنا چې د هغه دلیره، شجاع، دلاور، او خاص کر عباس چې دی هغه وشیر ته وایي، وزمري ته ویل کیږي. او دلته موږ د جهان خبرې واورو، بیا دومره ښایسته ښایسته نومونه زما او ستا د کور چې دی هغه د هندوانو په نومو بدل سي. د هندوانو په نومو کې هېڅ موږ قصور نه دی لیدلی. راسه زما او ستا د لوڼو، زما او ستا د خوندو، زما او ستا د بچیانو دا مې ټول هغه د فلمانو د اداکارانو نومونه ورباندې ایښي دي چې کله د عباس نوم راسي، کله د معاویه نوم راسي، کله د عمر نوم راسي، کله د عثمان نوم راسي، په هغه کې ما او تا ته بیا شک راولوېږي چې آیا دا نوم خو به ته وه د پریشانۍ سبب نه یا بالکل پر پیغمبر علیه السلام مبارک ډېر ګران اکا ولو.